السلام علیکم ډیر سټوډنټس الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نن به مونږه نوی چپټر به شروع کوو کاست کنسپټ یوزز اینڈ کلاسیفیکیشن. دنه مخکې چې کوم چپټر مونږ ویلې هغه چپټر ټولې د کاست ریلیټډ چپټر وی او دا چپټر چې کوم مونږ وایو نام کاست ریلیټډ چپټر دی. څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږه مضمون کاست اکاونټینګ دی، نو زمونږه ټولې چپټر چې دي هغه کاست سره ریلیټډ چپټر دي. په ټولو چپټرو کې به مونږه کاست سټډي کوو. کوم چې موږ سره کاست کنسپټ یوزز اینڈ کلاسیفیکیشن چپټر دی، په دې چپټر کې به موږ د مختلف کاست د مختلف مصارفو چې دی د هغې کلاسیفیکیشن وکړو. کوم چې موږ سره مین کاست دی، میټیریل کاست دی، لیبر کاست دی، اف او ایچ کاست دی، د دغې د کمبینیشن نه د دې د یو ځایوالي نه نور مختلف کاست چې دی هغه لاسته راځي. اوس دینه کوم کاست لاسته راځي دا مونږه کلاسیفای کوو، دا مونږه چې دی په ګروپونو باندې ویشو. هغه کاست مونږه ګورو چې کوم کاست د دې د یو ځایوالي نه چې دی هغه چې کېږي لاسته راځي. بیا چې دا کوم کاست لاسته راځي د دې د یو ځایوالي نه د هغې یوزز مطلب د هغې استعمال وایو چې دغه کاست په کوم ځای کې استعمالیږي، کوم ځای کې به دې نه مونږ استفاده کوو. د دې د استعمال په کانسپټ باندې مونږ خبرې کوو چې دغه کاست چې کوم د مین چې کوم سره فیکټر اف کاست دی، میټیریل، لیبر او اف او ایچ کاست، د دې د کمبینیشن نه چې کوم مختلف کاست لاسته راځي دا په کومو ځایونو کې استعمالیږي، په کوم وخت کې به دې نه مونږ استفاده کوو. په ډیټیل سره په دې باندې مونږ شي کوو، په دې چپټر کې بحث کوو. نو نارملی مونږ سره چې کوم دی عمومي په دې چپټر کې به نارملی مونږ پرایم کاست، کنورژن کاست، کاست ټو پروډیوس، بیډ پرایس یا سیل پرایس، دغه چې کوم پوینټس دي باندې مونږ بحث کوو. د دې استعمال ځایونه او د دې د کوم ځای نه لاسته راغلي، څنګه لاسته راغلي دې باندې بحث کوو. خو دې نه مخکې چې دې ته لاړ شو اول به ستاسو کنسپټ زه کلیر کړم چې نارملی چې کوم کاست مونږ سره دي، نارملی مونږ سره کاست چې کوم دی هغه درې کاست دي چې هغې کې میټیریل کاست دی، لیبر کاست دی او اوور هیډ کاست دی. کله چې مونږ پروډکشن کوو، کله چې مونږ یو تولید کوو، نو نارملی خام مواد به مونږ ته پکارېږي، لیبر به زمونږ چې دی هغې دپاره پکارېږي او اف او ایچ کاست به زمونږ هغې دپاره چې کېږي پکارېږي. خو د همدغې درې کاست د کمبینیشن نه بیا فردر نور مختلف کاست چې دی هغه چې کېږي لاسته راځي. څنګه مختلف کاست دی نه لاسته راتلی شي، زه تاسو مختلف کمبینیشن ښیم. فرض مثال یو ارګنایزیشن دی، یو اداره ده، هغه پروډکشن کوي، تولید کوي، یو جنس جوړوي. هغه جنس کې چې کوم میټیریل پکارېږي هغه مصرف هم اداره په خپله کوي، مطلب خام مواد هم اداره اخلي، لیبر چې کوم پکارېږي د هغې مصارف هم اداره کوي، او اف او ایچ چې کوم دی مطلب نور چې کوم فیکټري اوور هیډ کاست دي، انډایرکټ کاست دي، هغه هم په ادارې باندې راځي. نو ټول کاست چې دی هغه څوک بیر کوي، هغه اداره برداشت کوي. یو کمبینیشن موږ سره دا راتلی شي چې میټیریل کاست چې کوم دی، لیبر کاست چې کوم دی، او فیکټري اوور هیډ کاست چې کوم دی، دغه درې واړه کاست، دغه درې واړه مصارف چا باندې راځي؟ په پروډیوسر باندې راځي. کوم کس چې تولید کوي، کوم کس چې پروډیوسر دی، خام مواد هم دغه کس خپل دي، مزدور هم دغه کس خپل دی، او اوور هیډ کاست چې کوم دی هغه مطلب انډایرکټ کاست چې کوم دی هغه مطلب په همدغه پروډیوسر باندې راځي. نو یو کمبینیشن دا راتلی شي چې درې واړه مصارف، درې واړه کاست چې کوم دی هغه مطلب پروډیوسر مطلب تولید کوونکي باندې شي راشي. مونږ سره یو بل کمبینیشن داسې هم راتلی شي چې فرض مثال مونږ ته یو کس تولید کوي، یو پروډکټ مونږ ته یو کس جوړوي، خو هغه کس ته مونږ وایو چې را میټیریل خام مواد چې کوم دي دا مونږ خپل لرو، دا مونږ درکو، ته صرف لیبر او اف او ایچ کاست چې کوم دی دا مطلب پکې ته استعمال کا. نو یو کمبینیشن مونږ سره دا کیدی شي چې لیبر کاست او اف او ایچ کاست چې کوم دی دا مطلب تولید کوونکی مطلب پکې مصرف کی. زه مثالونه در کوم د دې ټولو چې مطلب لیبر او اف او ایچ د تولید کوونکی او میټیریل چې دی د کسټمري دا څنګه کېدی شي، د دې ټولو مثالونه در کوم انشاءالله. مثالونو سره به بیا ډېر ښه کلیر شي، واضح به شي. اول زه صرف تاسو مطلب سمپل ورډز کې کنسپټ کلیر کوم چې یو کمبینیشن چې دی هغه دام پاسبل دی چې لیبر او اف او ایچ کاست چې دی هغه مطلب د پروډیوسري او میټیریل کاست چې دی هغه مشتری په خپل مطلب میټیریل راوړي.
او یو وختي مونږ کمبینیشن ویلې چې کسٹمر مشتری هیڅ قسم مصرف پکې مطلب د مشتری د خوانه ونشي میټیریل لیبر او افوج ټول کاست چې دي هغه په چا باندې راشي پروډوسر باندې راشي یو بل کمبینیشن داسې جوړې دی شي چې لیبر چې کوم دی دا د پروډوسري او میټیریل چې کوم دی دام د پروډوسري خو اف او ایچ کاست چې کوم دی دا په چا باندې کسٹمر باندې راشي مثال د دې در کومه یو کمبینیشن مونږ ویلې دا کې دی شي چې میټیریل لیبر اف او ایچ کاست درې واړه مصارف د پروډوسري کسٹمر هیڅ قسم مصرف په پروډکټ کې نه کوي یو کمبینیشن داسې کې دی شي چې میټیریل او لیبر چې دی دا د پروډوسري اف او ایچ چې دی هغه د چای هغه د کسٹمري یو کمبینیشن داسې کې دی شي چې لیبر او اف او ایچ د پروډوسري او میټیریل چای د کسٹمري یو کمبینیشن بلم شاید تاسو ذهن ته راشي چې میټیریل او اف او ایچ چې دی میټیریل او اف او ایچ کاست کوم دی دا د پروډوسري او لیبر چې کوم دی دا د شي د کسٹمري نه دغه کمبینیشن نشي راتللی لیبر مست دی پروډوسر خامخا باید لیبر کاست مطلب په پروډوسر باندې راشي لیبر به د پروډوسري نو میټیریل او اف او ایچ کاست داسې کوم کمبینیشن نشي راتلی لیبر کاست چې دی مست دی لیبر به خامخا د پروډوسر وي نو دغه درې کمبینیشن نارملی چې کوم دي دا موږ سره پاسبل دي چې مطلب میټیریل او لیبر کاست د پروډوسر راشي اف او ایچ د کسٹمري یا لیبر او اف او ایچ کاست د پروډوسر راشي میټیریل د کسٹمري یا میټیریل لیبر اف او ایچ کاست ټول د پروډوسري او د کسٹمر پکې هیڅ کاست نه موجود نو دغه درې کمبینیشن چې کوم دي دا موږ سره شي دي پاسبل دي اوس ګورئ د دې هر یو کمبینیشن نه یو نوې کاست جنریټ کیږي یو نوې کاست لاسته راځي اولنې چې کوم کمبینیشن دی چې هغه کې میټیریل لیبر او اف او ایچ درې واړه کاست چې کوم دي هغه د چای د پروډوسري دویم کمبینیشن چې میټیریل او لیبر د پروډوسري او دریم کمبینیشن چې لیبر او اف او ایچ د پروډوسري ټول اول دی کمبینیشن ترازو فرض کوو چې کوم میټیریل کاست دی او کوم لیبر کاست دی دا مطلب دا د پروډوسر دی او اف او ایچ کاست چې دی هغه د چا دی کسٹمر دی د مثال هم در کومه او د کمبینیشن کوم کاست لاسته راځي هغه باندې خبرې کوو یو کمبینیشن موږ ویل دا دی چې میټیریل او لیبر کاست چې دی هغه د چا د کسٹمري او اف او ایچ کاست سوري د پروډوسري او اف او ایچ کاست کوم دی هغه د چا د کسٹمر د مشتری میټیریل او لیبر کاست چې د پروډوسر هغه چاته ویل کېږي کوم کس چې تولید کوي فرض مثال د تولید کون کې په یو پروډکټ کې میټیریل کاست او لیبر کاست شامل دي خو اف او ایچ کاست پکې نه دی شامل اف او ایچ کاست په کسٹمر باندې راغلی دی د کمبینیشن د دې دواړو یو ځای میټیریل کاست او لیبر کاست د کمبینیشن ته ویل کېږي پرایم کاست چې کومه پرایم کاست لیکلی دی پرایم کاست د میټیریل او د لیبر کاست د کمبینیشن نه چې کېږي لاسته راځي ورخه یو پوینټ باید تاسو ته کلیر اوسېږي چې کوم پرایم کاز دی چې کوم میټیریل او لیبر کاز دی دا ډایرکټ میټیریل او ډایرکټ لیبر کاز دی ځکه انډایرکټ لیبر کاز یا انډایرکټ میټیریل خو په موږ سره په اوور هیډز کې راځي مطلب فیکټری اوور هیډ کاز چې کوم دی هغه کې موږ سره مطلب انډایرکټ میټیریل او انډایرکټ لیبر شامل دي نو دا چې کوم موږ سره میټیریل کاز او لیبر کاز دا به کوم میټیریل ډایرکټ میټیریل او ډایرکټ لیبر کاز وي نو تاسو کولی شئ چې دلته ورسره ولیکئ چې ډایرکټ میټیریل کاست او ډایرکټ لیبر کاست نو میټیریل او لیبر کاست چې کله مونږ کمباین کو کله چې راوځي کو نو دې کمبینیشن ته چې ویل کېږي پرایم کاست مطلب دا تاسو ته مطلب زه فارمول لیکم د پرایم کاست مونږ سره فارمول دی میټیریل کاست پلس لیبر کاست از اکول ټو پرایم کاست نو کله چې میټیریل کاست او لیبر کاست دا سره یوځای شي نو د دې دواړو د کمبینیشن نه کوم کاست لاسته راځي پرایم کاست لاسته راځي نو ان شاء الله فارمول تاسو ته کلیر شو چې پرایم کاست څه فارمول دی میټیریل کاست پلس لیبر کاست اوس راځو د دې یوزز د استعمال ځای وي چې کوم ځای کې به مونږ د دې کاست نه استفاده کوو او د هغې کنسپټ باندې مونږ چې کوو خبرې کوو ګورئ ښه
پرایم کاست مونږ هغه وخت کې معلومو، هغه وخت کې د نه استفاده کوو چې کله میټیریل او لیبر کاست دا د تولید کوونکي او اف او ایچ کاست چې دی هغه د چای د کسټمري. نو اوس چې کله پروډوسر خپل کاست معلوموي نو هغه به چې دی کوم کاست به معلوموي؟ پرایم کاست به معلوموي. پرایم کاست به کوم وخت کې معلومیږي؟ کله چې میټیریل او لیبر کاست کوم دی هغه د چای د پروډوسري. اوس راځو یو مثال درکوم چې څنګه مطلب لیبر او میټیریل کاست د پروډوسري او اف او ایچ دی هغه د کسټمري دی باندې زه تاسو ته مطلب اگزامپل درکوم چې کلیر شي. فرض کو چې یو کسټمر دی، یو مشتری دی، یو ارګنایزیشن دی او هغه اداره غواړي چې په خپل د بلډینګ چې کوم دی کوم ارګنایزیشن چې دی په دې کې یو الماری جوړه کړي. اوس د الماری جوړولو دپاره دوی چې فرض مثال یو فرنیچرو کمپنی دا یا یو نجار دی هغه ته وایي چې ته مطلب مونږ ته زمونږ په دې بلډینګ کې چې دی الماری جوړه کړه، لرګی هم ته خپل راوړه او مزدور هم ته راوړه او مونږ ته الماری جوړه کړه. اوس دا نجار یا دا فرنیچر کمپنی والا راځي لرګی، اوس لرګی میټیریل دی، فرض مثال لرګی پکارېږي، سریش پکارېږي، میخونه وغیره پکارېږي، دا ټول میټیریل چې دی دا فرض مثال پروډوسر راوړي. اوس میټیریل چې کوم دی دا مطلب پروډوسر راوړل، نجار راوړل ځان سره، مزدور هم ځان سره هغوی راوړو. اوس د دې لرګي د کټ کولو دپاره به ماشین به پکارېږي، مختلف اړې ماشینونه چې دا لرګی پې کټ کېږي. د دې د چلولو د ماشین چلولو دپاره برق به پکارېږي. اوس برق چې کوم دی دا موږ سره مطلب په اوور هیډز کې اف او ایچ کاست کې راځي. اوس دغه برق چې کوم مصرفېږي دا خپله د کسټمر د مشتري مصرفي، زمونږ ادارې ته راغلی، زمونږ په ادارې کې د المارۍ جوړوي، نو دغه برق چې کوم مصرفېږي دا به زمونږ مصرفېږي. نو اوس فیکټري اوور هیډ کاست چې کوم دی دا په چا باندې راځي؟ په کسټمر باندې. نو اوور هیډ کاست د کسټمر شو، خو د پروډوسر د تولید کوونکي د نجار پکې کوم کوم کاست راغلل؟ میټیریل کاست راغی او لیبر کاست راغی. نو اوس دغه نجار چې کله معلوموي چې زما په دې المارۍ څومره مصرف شوی دی هغه به کوم کاست معلوموي؟ پرایم کاست به معلوموي. هغه به صرف او صرف دوه کاست به راخلي، میټیریل کاست به راخلي او لیبر کاست به راخلي او هغې نه به چې کې پرایم کاست به معلوموي. فرض مثال چې میټیریل کاست چې کوم دی هغه مطلب 1000 روپۍ پې راغی، لیبر کاست فرض مثال هغه چې دی 1500 روپۍ پې راغی، نو ټوټل کاست پې څومره راغی؟ 1500. نو دا 1500 موږ سره کوم کاست راغی؟ پرایم کاست راغی. میټیریل کاست 1000 دی، لیبر کاست چې دی 500 دی او پرایم کاست څومره راغی؟ 1500. اوس پروډوسر ته تولید کوونکي ته نجار ته پته ولګېده چې زما په دې المارۍ باندې څومره مصرف شوی؟ 1500 روپۍ. نو دا به خپل پرافټ ورسره جمع کړي، فرض مثال 200 روپۍ غواړي په دې باندې ګټه وکړي، نو 1100 روپۍ به چې دی دا مطلب ډیمانډ کوي د کسټمر نه چې تاسو موږ ته څومره پیسې راکړئ؟ 1100 روپۍ پیسې موږ ته راکړئ. نو پرایم کاست چې کوم دی دا د میټیریل کاست او د لیبر کاست د کمبینیشن نه چې کېږي لاسته راځي. نو یو کمبینیشن چې کوم موږ سره دی هغه موږ سره میټیریل او لیبر کاست دی چې د دې دواړو کمبینیشن نه مطلب کوم کاست لاسته راځي؟ پرایم کاست لاسته راځي. او پرایم کاست هغه وخت کې به مونږ معلومو چې کله اف او ایچ کاست چې دی هغه کسټمر چې دی بیر کوي، نو په دې وخت کې چې مونږ کله خپل کاسټینګ کوو، خپل مصرف معلومو، نو مونږ به کوم مصرف معلومو؟ پرایم کاست معلومو. انشاءالله دا به کلیر شوی تاسو ته. دویم چې کوم کمبینیشن دی هغه مونږ سره لیبر کاست پلس اف او ایچ کاست. لیبر کاست او اف او ایچ کاست چې دی دا د پروډوسر دی او میټیریل کاست چې کوم دی هغه د چا دی؟ د کسټمر دی. یو کمبینیشن موږ سره دا کېدای شي چې لیبر کاست هم د پروډوسري، اف او ایچ کاست هم د پروډوسري، خو میټیریل کاست چې کوم دی هغه د کسټمري. میټیریل چې کوم دی خام مواد چې کوم دی هغه مشتری خپل استعمال کړي. نو د دې دواړو د کمبینیشن نه چې کوم کاست لاسته راځي هغې ته ویل کېږي کنورژن کاست. لیبر کاست پلس افیکټیو اوور هیډ کاست، د دې دواړو د کمبینیشن نه لیبر او اوور هیډ کاست چې کله موږ سره کمباین کو، د دې د یو ځایوالي نه د دې د کمبینیشن نه چې کوم کاست لاسته راځي هغې کاست ته چې ویل کېږي کنورژن کاست. ګورئ ښه د دې فارمول درته لیکمه، لیبر کاست پلس فیکټري اوور هیډ کاست
is equal to conversion cost. لیبر کاست او افیکټیو اورهډ کاست چې کله مونږه کمباین کو نو د دې دواړو د کمبینیشن مونږه ته کوم کاست لاسته راځي کنورژن کاست. نو د کنورژن کاست مونږ سره فارمول شو لیبر کاست پلس اف او ایچ کاست. پورې خا د نمخ کې مونږه د پرایم کاست فارمول ویلې چې میټیریل کاست پلس لیبر کاست. دلته مونږه د کنورژن کاست فارمول ویلې چې لیبر کاست پلس افیکټیو اورهډ کاست. پورې خا چې کنورژن کاست چې کوم دی دینه مونږه په کوم وخت کې استفاده کوو کوم ځای کې به دا استعمالیږي کله به مونږه کنورژن کاست شي کوو معلومو کله چې یو تولید کوونکی میټیریل خپل استعمال نه کی خام مواد خپل مصرف نه کی خام مواد مشتری ورته راوړي نو په دغه صورت کې چې کله پروډوسر خپل مصرف معلوموي نو کوم مصرف معلوموي کنورژن کاست. په دې صورت کې به بیا هغه پرایم کاست نه معلوموي چې کله میټیریل د کسٹمري په دې صورت کې به هغه کوم کاست معلوموي کنورژن کاست. کنورژن خپل د کنورټ نه اخیستل شوی دی کنورټ ویل کیږي تبدیلولو ته تبدیلولو نه هدف دا دی چې کوم میټیریل کسٹمر پروډوسر ته ورکړي دغه میټیریل ورته تولید کوونکی یا پروډوسر شي کی تبدیلی څه شي ته تبدیلی فینیش ګوډز نو ځکه دې ته ویل کیږي کنورژن کاست د تبدیلولو مصرف چې میټیریل فینیش ګوډز ته چې کیږي کنورټ کیږي میټیریل چې د فینیش ګوډز ته موږ چې کو تبدیلو نو د خام موادو چې فینیش ګوډز ته تولیدولو باندې زمونږ کو مصرف راځي دې ته ویل کیږي کنورژن کاست. اوس ګوره کله چې میټیریل چې کوم دی دا چې فینیش ګوډز ته کنورټ کیږي نو د پروډوسر ورته چې پکاريږي مزدور به پکاريږي میټیریل چې د مشتری راوړل چې دینه ماته فینیش ګوډ جوړ کا نو پروډوسر چې کوم دی تولید کوونکی چې کوم دی دغه مزدور پکاريږي چې دغه مزدور دغه خام مواد شي کی فینیش ګوډ څخه تولید کی بل باغ باندې افیکټیو اورهډ اف او ایچ کاست برازي چې ترڅو مطلب دا فینیش ګوډ څخه شي کنورټ شي. مثال زه در کوم ان شاء الله مثال سره دا درته ډیر ښه کلیر کیږي. د مثال در کوم چې مونږه روزمره ژوند کې د سره ډیر مخ کیږو تاسو به اکثر لیدلی چې کور کې زنانه چې د وړ لامده کې هغه نه پیړې جوړې کی او دغه پیړې بیا نانوي ته ولېږي چې هغه ورته ډوډۍ شي کی پخه کی. نو اوس ګوره نانوي والا مونږ ته صرف او صرف د دې کنورټ کولو فیسیلیټي راکړي وړه چې کوم دی میټیریل چې کوم دی دا خو د مشتری خپلې وړه چې کوم میټیریل چې ډوډۍ د پخول لپاره پکاريږي دا هم کور کې الریډي دینه وړونه پیډې جوړ کړي نو مطلب دا چې میټیریل د کسٹمر خپل دی. پروډوسر چې کوم دی نانوي چې کوم دی هغه څه کوي هغه صرف دغه ډوډۍ نه چې کوي وړونه چې کوي ډوډۍ پخای هغه صرف د را میټیریل فینیش ګوډ ته چې کوي کنورټ کوي نو دې په کنورټ کولو باندې د دې ډوډۍ په کنورټ کولو باندې د هغه بچی کیږي کاست برازي کوم کاست برازي میټیریل کاست نه راځي ځکه میټیریل خو د کسٹمر دی دا هغه بچی په کاریږي لیبر کاست په راځي مزدور په کاریږي چې مزدور دا ډوډۍ چې کی پخه کی اف او ایچ کاست په راځي. فرض مثال نانوي والا اور مطلب په کاریږي نو اور د لپاره لرګي مصرف برازي یا فرض مثال نانوي والا چې دا کوم رنٹ ور کوي رنٹ مصرف راځي دا هم په دې ډوډۍ په حسابيږي یا مطلب فرض مثال دین علاوه ډیپریسیشن کاست راتلی شي دغه مطلب نانوي چې کوم د تنور استعماليږي دا مطلب زړې دی شي نور برګ بل پی راتلی شي برګ مصارفي مختلف اورهډ کاست پی راتلی شي. نو اوس د دې ډوډۍ د پخولو کې به د نانوي والا یو د لیبر کاست راځي یو به اف او ایچ کاست راځي کوم میټیریل کاست چې دی دا په چا باندې دی په کسٹمر باندې دی. نو اوس دغه نانوي والا مونږ ته صرف شي کی کنورژن کوي صرف دغه میټیریل چې کوم د فینیش ګوډز څخه کی کنورټ کوي نو کله چې لیبر کاست او اف او ایچ کاست دا په پروډوسر باندې تولید کوونکي باندې او میټیریل کاست چې کوم د هغه په کسٹمري میټیریل خپل مطلب کسٹمر راوړي نو په دې وخت کې با د دې کوم کاست چې پروډوسر معلومي او کوم کاست معلومي کنورژن کاست مطلب دا چې لیبر کاست او اف او ایچ کاست د دې دواړو د کمبینیشن نه د دې دواړو د یوځایوالي نه کوم مصرف لاسته راځي کنورژن کاست لاسته راځي او کنورژن کاست څه ته ویل کیږي کنورژن کاست هغه مصرف ته ویل کیږي چې په هغه کې مونږه خام مواد چې د فینیش ګوډز ته په تبدیلولو چې کوم مصرف کیږي د ته کنورژن کاست ویل کیږي چې د دې کنورژن کاست فارمول دی لیبر کاست پلس اف او ایچ کاست یا فیکټری اور هډ کاست. ان شاء الله تاسو ته
پرایم کاست او کنورژن کاست چې کوم دي دا دواړه چې شوي کلیر شوي دریم چې کوم سره د دریم کمبینیشن دا دی چې په هغه کې میټیریل کاست په هغه کې لیبر کاست او په هغه کې اف او ایچ کاست چې کوم دی دا ټول د پروډوسري مطلب دا کسٹمر پکې هیڅ قسمه کاست نه شامل نه پکې د مشتری میټیریل کاست نه پکې لیبر کاست نه پکې اف او ایچ کاست په یو تولید باندې چې څومره مصرف کیږي ټول چې دی هغه د چا د خوانه شوی د تولید کوونکو د خوانه شوی د دې کې خو ډیر زیات مثال نشته ډیر سمپل خبره ده فرض مثال مونږ د کوم موبایلونه چې اخلو اوس دغه موبایل چې دی د باندې کې کوم میټیریل استعمال شوی دا هم د کمپنۍ د خوانه استعمال شوی کوم لیبر چې شوی دی دا هم پکې د کمپنۍ د خوانه استعمال شوی دی کوم اف او ایچ کاست راغلی اوور هډ کاست دي دا هم د کمپنۍ د خوانه دي نو ټول کاست چې دی هغه پروډوسر کوي تولید کوونکی کوي کسٹمر پکې هیڅ قسمه کاست نه دی شامل نو یو کمبینیشن موږ سره دام کې دی شي چې میټیریل کاست لیبر کاست او اوور هډ کاست دا درې واړه کاست چې کوم دي دا د چا د خوانه مطلب تر سره شي دا د پروډوسر تولید کوونکو د خوانه او د مشتری د خوانه هیڅ کوم مصرف پکې موجود نه نو د دې درې واړو د کمبینیشن موږ ته کاست لاسته راځي میټیریل کاست چې کوم دی لیبر کاست چې کوم دی اف او ایچ اوور هډ کاست چې کوم دي دا درې واړه چې کله د پروډوسري نو د دې د کمبینیشن چې کوم کاست لاسته راځي دي ته ویل کېږي کاست ټو پروډوس دا دې ته موږ ویلی شو ټوټل پروډکشن کاست دې ته موږ ویلی شو ټوټل مینوفیکچرینګ کاست دا درې واړه نومونه دې ته اخیستی شو کاست ټو پروډوس ټوټل پروډکشن کاست ټوټل مینوفیکچرینګ کاست نو کله چې میټیریل کاست لیبر کاست اوور هډ کاست درې واړه د تولید کوونکي دغه درې واړه کاست چې کله موږ کمباین کو د دې درې واړه کاست د کمبینیشن کوم کاست لاسته راځي کاست ټو پروډوس یا ټوټل پروډکشن کاست یا ټوټل مینوفیکچرینګ کاست اوس ګورئ د دې استعمال باندې خبرې وکړو نو وختي ما ویلې چې کاست ټو پروډوس یا ټوټل پروډکشن کاست یا ټوټل مینوفیکچرینګ کاست به موږ هغه وخت کې معلومو کله چې زمونږه میټیریل لیبر او اف او ایچ کاست درې واړه کاست چې دی هغه د پروډوسري د تولید کوونکي د کسټمر پکې هیڅ کوم کاست شامل نه نو دې کاست دې کمبینیشن ته چې ویل کېږي کاست ټو پروډوس یا ټوټل پروډکشن کاست یا ټوټل مینوفیکچرینګ کاست فرض مثال موږ سره فارمول د دې لیکو میټیریل کاست دی plus labor cost plus factory overhead cost is equal to دینا موږ ته لاس ته راځي cost to produce کوم چې موږ سره cost to produce دی ټوټل پروډکشن کاست دی یا ټوټل مینوفیکچرینګ کاست دی د دې موږ فارموله لیکلو چې میټیریل کاست پلس لیبر کاست پلس اف او ایچ کاست نو دې موږ سره راغی کاست ټو پروډوس نو درې کمبینیشن موږ ویلې چې یو کمبینیشن موږ ویلې چې کله میټیریل او لیبر کاست د تولید کوونکي اف او ایچ کاست د کسټمري نو دې ته ویل کېږي پرایم کاست کوم مثال درکې فرض مثال چې 1000 روپۍ میټیریل د تولید کوونکي مصرف شو 1500 د لیبر مصرف شو نو پرایم کاست چې کوم دی هغه څومره 1500 دویم کمبینیشن موږ ویلې چې لیبر او اف او ایچ کاست چې دی دا د تولید کوونکي او میټیریل چې کوم دی هغه د کسټمري نو د کمبینیشن ته کنورژن کاست ویل کېږي او دا چې د موږ هغه وخت کې مطلب به دینه استفاده کوو چې کله تولید کوونکي خپل مواد شي کړي نه مصرف کړي فرض مثال لیبر چې کوم دی وختي چې کوم په کنورژن کاست کې د نانوي مثال درکې فرض کوو چې یوې ډوډۍ په خولو باندې 2 روپۍ چې دی د نانوي شي راځي لیبر کاست راځي پلس فرض کوو چې 1 روپۍ چې دی هغه په د نانوي چې کوم دی هغه اوور هډ کاست راځي نو کوم چې کنورژن کاست به څومره راشي 3 روپۍ د یوې ډوډۍ په پخولو باندې یا د
وړو چې د فینش ګوډ ته کنورټ کولو باندې د نانوي څومره کاست راځي 3 روپۍ راځي. نو اوس نانوي به په دې وخت کې چې د کوم کاست به معلومي کنورژن کاست به معلومي. نو 3 روپۍ کاست راغی نو فرض مثال 1 روپۍ پکې غواړي ګټو کی نو 4 روپۍ چې د هغه به د مشتری نه شي کی مطلب پرایس به چارج کی 4 روپۍ به مشتری نه اخلي. اوس که فرض مثال نانوي والا ته مونږ مطلب وړوي وړل او هغه ډوډۍ مونږ ته پخه کړه د پیړونه او هغه کنورژن په ځای چې د فرض مثال ټوټل پروډکشن کاست معلوم کړي هغه به چې د مطلب زمونږ چې د جواب غلط برازي زمونږ هغه اداره به چې د مشکل سره مخ کیږي. فرض مثال 2 روپۍ چې د فرض کو چې وړو پکې 4 روپۍ وړو مصرف دی په یوې ډوډۍ کې جمع 2 روپۍ مزدور مصرف دی. فرض مثال 1 روپۍ چې د اف او ایچ کاست دی نو موږ سره کوم چې مطلب کاست ټو پروډوس دی هغه به موږ سره 2 روپۍ راشي. نو اوس کومه چې تا د کنورژن کاست په ځای ټوټل پروډکشن کاست معلوم کو یا کاست ټو پروډوس معلوم کو نو 2 روپۍ کاست راغی 2 روپۍ چې په پروفټ واچو نو موږ به د یوې ډوډۍ د پخولو مشتری نه 4 روپۍ غواړو نه 1 روپۍ مشتری خو نه 1 روپۍ موږ ته نه راکې په یوې ډوډۍ پخولو باندې. نو مونږه غلط کاسټینګ وکړي غلط مصرف مونږه معلوم کړي مونږه ته پکار دا چې کنورژن کاست مونږه معلوم کړي وي خو مونږه کوم کاست معلوم کړي کاست ټو پروډوس نو جواب غلط دی. اوس ګوره فرض مثال کدا وړو د نانوي خپل دی نانوي خپل ډوډۍ پخې کنه 4 روپۍ په میټیریل کاست راغله 2 روپۍ لیبر یو فوج 9 روپۍ په کاست راغله فرض مثال 3 روپۍ په کې غواړي ګټو کی نو مطلب دغه یو ډوډۍ په مارکیټ کې په 4 روپۍ خرڅي په 10 روپۍ باندې خرڅي. اوس نو په دې وخت کې به دا کاست ټو پروډوس معلوم کی کچرته وړم مطلب د خپل د نانوي دي نو کاست ټو پروډوس یا ټوټل پروډکشن کاست به معلومي. اوس که په دې وخت کې وړه د نانوي خپل دي او هغه کنورژن کاست معلوم کړي نو دا غلط دی ځکه غلط دی چې کنورژن کاست به 3 روپۍ راشي نو هغه به یو ډوډۍ په 15 روپۍ خرڅي نو داغه به اوریجنل داغه کاست 2 روپۍ په راځي په مارکیټ کې په 15 روپۍ خرڅي نو مطلب هغه تاوان سره شي کیږي مخ کیږي به. نو مونږه بګورو استعمال زیاته بګورو او وخت هغه ته بګورو کاست ته بګورو چې زمون کوم کاست په دې پروډکټ باندې راغلي کچیرته زمونږه میټیریل کاست لیبر کاست او اف او ایچ کاست ټول کاست په مونږه باندې مطلب خپل پروډوسر مطلب بیر کړي نو بیا به چې مونږه ټوټل پروډکشن کاست معلومو. فرض مثال میټیریل کاست پکې د پروډوسر نه دی میټیریل خپل کسٹمر راوړي دي نو بیا به مونږه کنورژن کاست معلومو. یا که فرض مثال میټیریل او لیبر د پروډوسر دی او اف او ایچ دی هغه د کسٹمر دی نو په دې وخت کې به مونږه پرایم کاست معلومو. نو حالات ته به ګورو خپل کاست ته به ګورو او ماغي مطابق به مونږه کاست شي کو سلیکټ کوو. او وختي مونږ ویلې چې کمبینیشن دام پوسیبل دی چې میټیریل او اف او ایچ کاست مونږ سره جمع کو لیبر کاست ورنو باسو خو نه دا پوسیبل نه دی. لیبر کاست مست دی په هر کاست کې چې څومره کاست دي کاغه پرایم کاست دی هم پکې لیبر کاست ته کاغه کنورژن کاست دی هم پکې لیبر کاست دی او کاغه کاست ټو پروډوس دی هغه لیبر کاست دی بغیر د لیبر نه پروډکشن نه کیږي. لیبر کاست مست دی بغیر د لیبر نه مونږ بل کمبینیشن نشو جوړولای نو مطلب دا چې پرایم کاست مونږ ویلې چې پرایم کاست میټیریل او لیبر کاست کمبینیشن ته ویل کیږي او دا به هغه وخت کې معلومو چې کله اوور هډ کاست د خپل د کسٹمري. کنورژن کاست مونږ ویلې چې را میټیریل فینیش ګوډز ته کنورټ کولو ته کنورژن کاست ویل کیږي په هغه کوم مصرف راځي او دې کې به میټیریل چې کوم دی هغه د مشتری خپلي صرف مزدور او اوور هډ کاست کوم دی هغه به د پروډوسري. کاست پروډوس مونږ ویلې چې هغه کې میټیریل کاست لیبر کاست او اوور هډ کاست ټول چې کوم دی ټول کاست چې دی هغه په چا باندې راځي په پروډوسر باندې راځي کسٹمر پکې مطلب کاست کې شامل نه نو بیا به مونږ چې د کوم کاست معلومو کاست پروډوس. نو پرایم کاست کنورژن کاست پروډوس ان شاء الله تاسو ته کلیر شوی. څلورم چې په دې چپټر کې کوم دی هغه د بیډ پرایس یا سیل پرایس. ازو دیتا چې بیډ پرایس یا سیل پرایس چې کوم دی دا څه ته ویل کیږي. بیډ پرایس یا سیل پرایس هغه قیمت ته ویل کیږي چې په کوم قیمت باندې مونږه یو پروډکټ چې کوم دی هغه په مارکیټ کې خرڅو. مونږه په مارکیټ کې یو پروډکټ په 4 روپۍ باندې باید خرڅ کړو. کله چې مونږه یو جنس تولید کو فرض مثال مونږه یو پروډکټ تولید کې یو موبایل مونږه تولید کې اوس د دې پروډکټ لپاره به مونږه یو مناسب قیمت بټاکو پرایس بټاکو چې هغه په مارکیټ کې هغه پروډکټ شي خرڅ شي. دا پرایس باید داسې اوسېږي چې نه باید دومره زیات قیمت مونږ وټاکو چې څوک په مارکیټ کې وانخلي او نه باید دومره کم قیمت مونږ وټاکو چې دا پروډکټ چې دی مونږ ته تاوان وکړي
मतलब زمونږ هغه کاست مطلب پوره نه کی نو اوس مناسب قیمت به مونږ څنګه ټاکو د دې لپاره مطلب مونږ سره فارمول دی بیډ پرایس یا سیل پرایس از ایکوال ټو کاست پلس پروفیټ یا مارک ګوره ښه کله چې مونږ پرایسینګ کوو چې تاسو مایند به کلیر شي کله چې قیمت گزاري کیږي نو پرایسینګ مونږ سره مختلف سټریټیجیز دي تاسو په مارکیټینګ کې ویلي کاست بیس پرایسینګ دی ډیماند بیس پرایسینګ دی سایکولوژیکل پرایسینګ دی پرایس پینیټریشن دی پرایس سکیمینګ دی مختلف میتھډز مونږ سره شته دي چې د هغې په بنیاد باندې مونږ کولی شو پرایسینګ وکړو یو پروډکټ ته قیمت وټاکو دلته چې کوم مونږ د پرایس خبره کوو دا د کاست بیس پرایس خبره کوو چې د کاست د مصرف په بنیاد باندې چې کله مونږ مطلب قیمت ټاکو نو هغه مطلب باقي چې کوم ډیماند بیس پرایس دی فرض مثال سایکولوژیکل پرایس دی هغه کاست اکاونټینګ مطلب دی فارمول چې کوم غوي د سره تعلق نه لري هغه نور مطلب سټریټیجیز نورې طریقې دي چې هغه سره پرایسینګ کیږي موږ د کاست بیس پرایس خبره کوو چې د مصرف په بنیاد باندې چې کله قیمت گزاري کیږي نو هغه څنګه کاست بیس پرایس چې کله موږ کوو نو بیډ پرایس خپل ویل کیږي سیل پرایس ته د دې موږ سره فارمول دی کاست پلس پروفیټ یا مارک اپ کاست خو مصرف ته ویل کیږي چې زمونږه په یو پروډکټ باندې څومره مصرف راغلی دی پلس پروفیټ یا مارک اپ او پروفیټ نه یو هدف دی کله چې مونږه کاست بیس پرایسینګ کوو هغه طریقه دا ده چې اول به مونږ ولیکو کاست اوس کاست ویل کېږي مصرف ته چې زمونږ څومره مصرف راغلی دی نو اوس ګورئ مصرف به مونږ څنګه معلومو مصرف دغه فارمول وختي مونږ ویلې فرض مثال که چیرته زمونږ صرف میټیریال او لیبر کاست راغلی نو پرایس کاست به زمونږ چی پرایم کاست وي نو هلته به مونږ پرایم کاست باخلو که فرض مثال زمونږ صرف لیبر او اوورهیډ کاست راغلی دی نو کنورژن کاست زمونږ کاست دی بیا به مونږ کنورژن کاست په کاست کې اخلو که فرض مثال ټول کاست زمونږ مطلب په مونږ راغلی کاست اف پروډوس ټوټل پروډکټ سوري میټیریال لیبر او فیس ټول کاست زمونږ دي نو بیا مونږ کاست اف پروډوس باخلو نو دلته چې کوم مونږ کاست اخلو نو هغه به مونږ کاست ته ګورو چې په دې پروډکټ باندې زمونږ کوم کاست راغلی دي مطلب دا که چیرته زمونږ پرایم کاست نو دلته به مونږ پرایم کاست اخلو که چیرته کنورژن کاست نو دلته به کنورژن کاست اخلو که چیرته کاست اف پروډوس دلته به کاست اف پروډوس اخلو فرض مثال زمونږ کاست چې کوم دی یو پروډکټ مونږ جوړو او په یو پروډکټ باندې زمونږ چې کوم کاست راغلی دی هغه کاست فرض کو 100 روپۍ راغلی دی 100 روپۍ پلس پروفیټ اوس 100 روپۍ زمونږ کاست راغلی دی نو اوس د دې کاست سره به مونږ خپل ګټه جمع کوو په کوم کاست چې زمونږ پې راغلی په هماغه باندې پروډکټ بازار کې نه خرڅو که په هماغه باندې مونږ بازار کې خرڅ کړو بیا خو زمونږ ګټه څه شوله نو مونږ به دې سره خپل پروفیټ شی کو جمع کوو فرض مثال زمونږ ادارې چې کوم دی هغې تصمیم دا نیولی دی چې مونږ به 10% ګټه کوو زمونږ چې کوم مصرف راځي د هغه مصرف به 10% مونږ چې کو ګټه به کوو نو کاست 100 روپۍ دی د 100 روپۍ چې 10% معلوم کو 10 روپۍ راځي نو پلس به مونږ چې کو پروفیټ 10 روپۍ نو 100 او 10 چې کله مونږ جمع کو نو د 100 او د 10 د جمع کولو نه به روپۍ لاسته راشي 110 نو بیډ پرایس یا سیل پرایس مونږ معلوم کې چې دغه پروډکټ به مارکیټ کې مونږ په 100 روپۍ باندې خرڅو په 110 روپۍ باندې په 100 روپۍ باندې زمونږ په مصرف راغلی دی 10 روپۍ پکې ګټه کول غواړو په 110 روپۍ به مارکیټ کې خرڅو وګورئ که مونږ چیرته کاسټینګ ونه کړو مصرف معلوم نه کړو فرض کوو چې مونږ مصرف نه دی معلوم کړی چې 100 روپۍ زمونږ مصرف دی او مونږ د پروډکټ ته قیمت څومره وټاکلو 90 روپۍ نو کله چې مونږ 90 روپۍ قیمت وټاکلو په مارکیټ کې به زمونږ ښه ډېر سیل کیږي خرڅلاو به زمونږ ښه ډېر زیات کیږي خو مونږ به پروفیټ په ځای چې کوو لاس وکړو فرض مثال مونږ کاست نه دی معلوم کړی او قیمت مونږ 200 روپۍ وټاکلو اوس ګورئ کله چې قیمت مونږ 200 وټاکلو کاست 100 روپۍ راځي خو مونږ کاست معلوم کړی دی 200 روپۍ مونږ قیمت وټاکلو اوس به زمونږ ډېره زیاته ګټه کیږي ډېر های پروفیټ وي په یو پروډکټ کې 100 روپۍ ګټو خو زمونږ سیلز به چی کمیږي به فرض مثال مارکیټ کې چې دی همدغه پروډکټ نور چې کوم زموږ کمپیټیټرز دي په 160 روپۍ په 110 روپۍ مارکیټ کې خرڅوي موږ په 100 روپۍ خرڅو نو هیڅوک به موږ نه پروډکټ نه اخلي دې سره زموږ سیلز چې کېږي ختمېږي بیا به موږ چې کوو لاس وکړو
نو کله چې مونږ قیمت ټاکو پرایس ټاکو نو باید داسې مناسب قیمت وټاکل شي چې نه زمونږ سیلز افیکټ شي او نه زمونږ پروفیټ افیکټ شي کاست دوم مطلب کاست سره مطلب دومره پروفیټ وشي چې سیلز هم زمونږ چی شي مطلب خراب نشي نو اوس دا به مونږ څنګه ټاکو د لپاره اول باید مونږ کاست معلوم کو بیا خپل هغه مناسبه ګټه چې کوم دا هغه د کاست سره جمع کو نو دینه به مونږ ته بیت پرایس یا سیل پرایس به چی کیږي لاس ته راځي نو کله چې مونږ کاست بیس پرایسینګ کو نو دا غي موږ سره دغه فارمول دی چې سیل پرایس از ایکوال ټو کاست پلس پروفیټ یا مارک اپ نو دغه چې کوم موږ سره مطلب په دې چپټر کې موږ پوینټس دي پرایم کاست دی کنورژن کاست دی کاست ټو پروډوس دی بیت پرایس یا سیل پرایس دی د ټول باندې موږ باسو کې ان شاء الله تیوریټیکل خبرې موږ دې باندې وکړې ان شاء الله تاسو به چې د مایند کلیر شي تاسو اساینمنت دا شو چې روان کلاس کې باید تاسو د دغه ټولو کاست چې کوم دی پرایم کاست دی که کنورژن کاست دی که کاست ټو پروډوس دی بیت پرایس یا سیل پرایس دی د دې فارمول نه باید تاسو ته یاد وي که چېرته دا فارمول نه تاسو په یاد نه یاد نو بیا به مشکل سره مخ کېږي مونږ چې کله روان کلاس کې به مونږ پریکټیکل کوېسچن وکړو مونږ ته به ډیټا راکړي په هغې کې به مونږ پرایم کاست کنورژن کاست کاست ټو پروډوس بیت پرایس یا کوم سیل پرایس دی دا ټول به مونږ معلومو نو اوس هغه وخت کې به تاسو په دې باندې بیا پوهیږئ چې دغه ټول فارمول نه تاسو یاد وشي او ډېر سمپل ډېر ایزي دی ګورئ بیا درته تکراروم چې کوم موږ سره کاست ټو پروډوس دی په دې کې درې واړه کاست شامل دي میټیریل لیبر او اف او ایچ کاست درې واړه کاست چې کله مونږ یو ځای کو د درې واړو د کمبینیشن نه کاست ټو پروډوس راځي که چېرته مونږ د دې درې واړو کاست نه میټیریل کاست لري کو صرف لیبر او اف او ایچ کاست پاتې شي نو دې نه چې د کنورژن کاست لاسته راځي او که چېرته مونږ مطلب د دې درې کاستو نه صرف اوور هیډ کاست لري کو میټیریل او لیبر کاست پاتې شي نو دې نه مونږ ته پرایم کاست شي کېږي لاسته راځي بیا چې کوم کاست مونږ ته لاسته راغلل که هغه پرایم کاست دی که هغه کنورژن کاست دی که هغه کاست ټو پروډوس دی د دغه کاست سره چې کله مونږ خپل پروفیټ یا کوم مارک اپ چې کوم دی دا چې مونږ جمع کو نو دې نه مونږ د دې یو ځای کولو نه مونږ ته بیت پرایس یا سیل پرایس شي کېږي لاسته راځي نو دغه فارمولونه یادول دا تاسو اساینمنت شو دا حتما تاسو یاد کړی اوسئ او بل دا چې همدغه چې کومه تاسو ته مطلب لیکچر مې مطلب ریکارډ کړی دی دغه تاسو باید کتابچو ته ورسوئ نوټس ته ورسوئ تر څو چې لیکلو نه کوي تر څو چې مطلب نوټس ونه رسوئ نو هغې پورې چې دی مطلب تاسو نشئ کولی چې مطلب په درس باندې پوه شئ اکثره سټوډنټس مطلب ماته تصویران را لیږي هغوی ډېر ښایسته نوټس برابر کړي نو نوټس چې کله برابروئ نوټس چې کله جوړوئ نو انشاءالله ډېر به ستاسو مایند کلیر کېږي زه بار بار کلاسز کې اکثره چې کله حضوري کلاسز یي زه ډېر دې باندې تاکید کوم چې اکاونټینګ لیکلو سره یادېږي څومره چې تاسو ډېر لیکل کوئ څومره چې ډېر پریکټس کوئ نو ستاسو مطلب اکاونټینګ به ښه کېږي نو هلته خو الریډي کلاسز کې تاسو لیکل کوئ هغې خو مطلب کوېسچن په بورډ نه ماخلی هومورک هم کوئ خو اوس چې کوم آنلاین سیسټم دی دې کې تاسو باید لیکل پرې نه دی زه بار بار په همدې باندې تاکید کوم چې دغه چې کوم درسونه زه ریکارډ کوم دا باید حتما چې د تاسو ځان سره مطلب ورسوي په کتابچو کې نو دې نه نوټس جوړ کړئ او دې سره سره دغه فارمولونه چې کوم دي دا تاسو یاد کړئ انشاءالله پر روان کلاس کې به مونږ په دې کې پریکټیکل عملي کوېسچنز وکړو